دوستانو خراغلاس دوستانو کله چې د عمران خان پیشي کېدله په اسلام آباد های کورټ کې نو یو منظر نوٹ کړی شو. هغه منظر داسې دی چې په هغه منظر نوٹ کېدو باندې د پاکستان نوم یو ځل بیا بدنام شو. الجزیره عالمی میډیا چې کم دی نو یو منظر ریکارډ کو او هغه منظر زموږ د هغه خلکو یې ریکارډ کو کم خلک چې قانون نافذه کوي، کم خلک چې قانون امپلیمنٹ کوي، کم خلک چې مونږ ورته وایو چې دا د قانون نافذ کوونکي دي. د هغو نه یو کلیپ ریکارډ کو. هغه کلیپ چې کم دی د الجزیره یو کرسپونډنټ یو ریپورټر چې کم دی نو په باقاعده ټویټ کو او په هغه ټویټ کې وویله چې زه د دې پاکستان د دې پولیسو انتظامیې باندې حیرانه یم چې کله د عمران خان پیشي کېده نو د پاکستان تحریک انصاف سپورټران راغلي چې بلا وجه اچانکي پولیس چې کم دی نو راچوت شله او په هغو باندې تشدد شروع کو، وال درزول یې شروع کړه، د ګاډي شیشې چې کم دی نو ماتول شروع کړه دغې پولیسو. حالانکې د پاکستان تحریک انصاف دغه سپورټران کول اینډ کام وو. یعنی کول اینډ کام مطلب دا دی چې د هغو د سیډه څه جارحانه غوندې رویه هم نه وه، څه داسې رویه نه وه چې هغو پولیسو مجبوره کړې وی. بالکل هغو عام نارمل ول او اچانکي چې کم دی نو خاص کر پولیس او بیا چې کم دی نو په عامو کپړو کې خلک وو چې هغه خلکو چې کم دی نو ګرفتاریانې شروع کړل، دغه خلک یې اوچتول شروع کړله او دغه تشدد چې کم دی نو اچانکي شروع شو په دو باندې چې حالانکې د هغو د سیډه دوی ته هیڅ قسمه څه ضرر نه رسېدو. نو یقینا چې دې بیهیویر زه ډېر زیات وی حیرانه کړمه او دا ولې چې کم دی نو په دوی باندې دغه تشدد شروع کړلی شو. نو په دې باندې عمران خان هم چې کم دی نو بیا ټویټ وکړو د هغه الجزیره چې کم کرسپونډنټ دی د هغه ټویټ یې راواغستو او خپل ټویټ یې ورسره ملګری کړو، یو ټویټ یې پرې وکړو چې بالکل په 18 مارچ باندې کومه عمل کېدو، کومه خلک یې چتوله نو دغه اوس بیا چې کم دی نو یو ځل وکړلی شو د عمران خان سره او د عمران خان د پارټۍ د خلکو سره. او عمران خان الزام ولګوو ډایرکټ په ډاریکه باندې په آی جي اسلام آباد باندې چې آی جي اسلام آباد دا کار صرف او صرف د دې دپاره کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په عوامو کې یو دهشت پیدا کړي، یو یره پیدا کړي، هغه چې کم دی نو پریشرایز کړي. حالانکې هغه ورکران چې هغه څو ورځې مخکې دغه شیلینګونه د پولیسو د طرفه انجای کوله. یعنی مطلب دا دی چې په دغه موقع باندې سړی یریږي، د سړي په زړه کې یری چې هسې نه زما زندګۍ ته خطره ده، خو هغو د خپل ژوند باندې ورتیر شوي او د پولیسو سره چې کومه د هغې نه مخکې یو پتراو شوی یو جنګ شوی و نو هغې انجای کو. آیا د دغې خلکو کې تاسو چې کم دی نو صرف او صرف په دغې غیر قانوني طریقې سره دهشت پیدا کوئ او بیا دغه منظر چې کم دی نو یو عالمي اداره ریپورټ کوي، دا د پاکستان دپاره څومره د شرم خبره ده، دا د پاکستان نوم په دې باندې څومره چې کم دی نو بدنامیږي. سبا به دغه ریپورټ چې کم دی نو انټرنیشنلی پبلش شي او انټرنیشنلی به خلک وایي چې د پاکستان هغه قانوندانان او هغه قانون نافذ کوونکي خلک داسې بیهیویري شو کو، داسې یو عملي شو کو. هیڅ به هیڅ وچ برناقه چې کم دی نو د پاکستان تحریک انصاف اولته کې خاص کر داسې پکې و چې فوټوګرافران یې پکې هم چت کړله او په هغو باندې هم تشدد وکړو. داسې ګاډي کې د ګاډو شیشې وچ برناقه ماتې کړې چې بالکل د هغې خو څه جواز نه پیدا کېږي. دویمه خبره به مونږ کوو چې د الیکشن په باره کې چې آیا د الیکشن په باره کې څه واضحه فیصله راغلې. تر اوسه پورې چې زه کله ویډیو جوړوم مې ویډیو لیټ اپلوډ کېږي خو تر اوسه پورې واضحه فیصله نه راغلې. دا انتهایی اهمترین کیس دی. تاسو ته پته ده که چېرې په دې کیس باندې حق او سچه فیصله ونه شوه په روان وخت کې بیا هم د چا حکومت راځي نو که چېرې هغو ته پته لګي چې یار مونږ خو الیکشن را روان نشو ګټلی نو هغو به بیا په خپله مرضۍ باندې الیکشن یې لیټ کوي، هغو به بیا په خپله مرضۍ باندې الیکشن یې نه کول غواړي. نو دا خو د ملک د آیین او د قانون یو قسم له مذاق وړاو شو. دا خو د ملک د آیین او قانون چې کم دی نو یو قسم له خلاف ورزیانې شروع شو. کله چې په یو ملک کې آیین او قانون نه فالو کېږي نو د هغه ملک حالات چې کم دی نو انتهایي خرابېږي، هغه ملک چې کم دی نو انتهایي تباهۍ او بربادۍ طرف ته ځي. دا کیس ډېره اهمه فیصله ده او دا فیصله واضحه فکار ده چې باید بالکل کومه رایټ یو آیین او د قانون مطابق د فیصله وشي چې ووټونه کله کېږي او کله پکار دي. که چېرې داسې وشوه او د صدر او یا د وزیر اعظم او یا داسې د نورو خلکو په ترو باندې او د هغو په فیصلو باندې داسې کارونه وکړلی شي چې بس د هغو مرضي د الیکشن به کېږي که نه نو نه به کېږي. یقین وکړه چې دا به د ملک سره ډېر غټ زیاتی. ملګرو تاسو وایي تاسو سره زما خپله رایه شریکه کړئ، خو د نه مخکې د لایک بټن سره ضرور دباو کړئ، ویډیو پیغام در سره ضرور شیر کړئ، په کمنټ کې را سره خپله قیمتي رایه هم شریکه کړئ. په اخر کې خپل ورور شریک بالا اجازت ورکړئ.